بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، کله چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت رااله په کال 2021 کې، نو دا یو تاثر و چې اوس په افغانستان کې امن راشي، اوس به د افغانستان خاوره د خپل ولس خلاف هم نه استعمالیږي او د ګاونډي هیوادونو خلاف هم نه استعمالیږي. یو ښه تاثر و، خو ولې دغه تاثر وخت سره سره ختم شو. ولې ختم شو؟ د هغې څه وجوهات. نن موږ خبره په دې کوو چې په افغانستان کې کوم پراکسیز دي، څوک دي او په کومه طریقه باندې هغې کار کوي، او خاص کر د پاکستان خلاف هغې طریقه کار څه دی، لایحه عمل څه دی. د افغانستان چې کوم پخوانی ولسمشر حامد کرزی او بیا د هغې نه پس اشرف غني، په دغه دور کې په افغانستان کې څه کمیټۍ جوړې شوې وې. په دغه کمیټو کې د را CIA او NDS د هغې اهلکارو، هغې به په شریکه باندې مختلفې منصوبې جوړولې، بالخصوص د پاکستان خلاف. او هغې به بیا کوم چې TTP یا نور ترهګر تنظیمونه وو، هغه به فیسیلیټیټ کول، هم هغې ته به رو ګودر هم سمو، او هغې ته به فاینانشل سپورټ هم ورکو، یعنی د پیسو چې کوم ضرورت به یې پوره کوو. د دې کمیټو ذکر د TTP چې کوم پخوانی ویاند و احسان الله احسان، هغه په خپله یو تحریر کې هم کړی دی. هغه باقاعده ویلي دي چې یاره دغه کمیټو به موږ له په څه طریقه باندې مرسته راکول او په څه طریقه به موږ کاروایانې کولې. افغان طالبانو د راتلو نه پس یو سوچ ده چې دا قسمه به بیا هېڅ اکټیویټیز نه کېږي. خو اوس د مستند ذرایع نه دا خبر مخې ته راغلی دی چې دا وخت په افغانستان کې یو ځل بیا هغه شان کمیټۍ جوړې شوې دي کومې چې په ماضي کې وي. په دغه ماضي کمیټو او موجوده کمیټو کې صرف دا فرق مخې ته راغلی چې په تیرو کمیټو کې د را CIA او NDS اهلکارو، په موجوده کمیټو کې ورسره د موساد کوم چې د اسرائیل خفیه ایجنسی ده، د هغې اهلکار هم شامل دي. بل په دغه کمیټو کې صرف رد و بدل شوی، عهدې بدلې شوي دي. نور د دې ایجنسو چې کوم اهلکار دي هغې په دې کمیټو کې موجود دي، او په افغانستان کې هغې پراکسیز سپورټ کوي، هغې ته طریقې کار ښیي، او هغې بالخصوص په پاکستان کې استعمالوي. دا مستند خبر دی، د مستند ذرایع نه مخې ته راغلی دی. دوی کار څنګه کوي او په پاکستان کې څه کول غواړي. اصل کې دغه کمیټۍ د دې څلور ملکونو نه موږ تاسو ته څنګه ذکر وکړو، د را CIA، موساد او NDS چونکې د افغانستان دي، نو دا څلور ملکونه په شریکه پیسې راټولوي. په دې کې بیا چونکې دغه کوم اهلکار چې شامل دي هغه ایکسپرټ دي د جنګ مو، د رو ګودر ښودلو مو، د دهشتګردۍ خورولو، دغه ډېر ماهر او پوهه خلک دي. هغې بیا ټریننګز ورکوي مختلف تنظیمونو ته، او مختلف تنظیمونه جوړوي، نوي تنظیمونه جوړوي. کوم چې زاړه دي هغه آلریډي پای کې موډیفیکیشن وشو، په هغې کې څه کسان لر شو، څه شامل کړی شو، او نوي تنظیمونه هم لګیا دي جوړېږي. ذرایع دا خبره هم کړې ده چې دا وخت القاعده هلته یو ځل بیا خپل هیډ کوارټر جوړی لګیا دي، چونکې د هغې اهلکار او دا ټول خلک خو موجود وو، خو هغې اوس کوشش دا کوي چې پراپر یو هیډ کوارټر هلته بیا فعال کړي. د دې نه علاوه داعش ایکټیولی لګیا دي، هغې په افغانستان کې کار کوي، هغې ته ټریننګ ورکولی کېږي، تربیت ورکولی کېږي، او بیا هغه د مختلفو کاروایي لپاره استعمالولی شي. دغه شان TTP ده، نو هغه تاسو وینئ د هغې کاروایانې هم روان دي. دوی په پاکستان کې څه کول غواړي؟ په پاکستان کې یو کار دوی دا کول غواړي چې کوم قبایلي سیمې دي او بلوچستان دی، په دې کې ترهګري خوروي. یو
دویم دا کار کول غواړي په هغې کې لګیا دي دوی کمیټې چې دوی شروع کړي دوی غواړي چې د پاکستاني فوج او د ولس ترمنځ یو ګیپ پیدا کړي دریم د دوی چې کومه ذمهواري د دوی ته ورکړی شوې هغه دا ده چې کوم سی پیک روان دی هغې ته نقصان ورسوي څلورم دا ده چې همدغه کمیټۍ د دغه ترهګر تنظیمونو په ذریعه باندې په پاکستان کې مذهبي او لساني نفرت خوري یعنی د ژبې په بنیاد باندې د مسلک او د مذهب په بنیاد باندې د قومونو ترمنځ دوی نفرت خوري په هغې باندې اکټیولی دوی لګیا دي نو که تاسو وګورئ موجوده سیناریو کې نو دغه کمیټۍ په څه کارونو کې کامیاب هم ښکاري څه کارونه یې کړي هم دي اوس دې وخت کې خاص کر امریکا او انډیا هغې غواړي چې هماغه شان کنټرول په افغانستان خپل واخلي څنګه چې په ماضي کې او کله چې امریکا د افغانستان نه تله نو تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې د 2 ارب ډالرو وسله دوی دلته پرېښې وه نو دغه وسلې هسې نه وه پرېښې په یو مقصد باندې پرېښې اوس پاکستان به د دې په دفاع کې یا د دې په حل کې څه کوي نو دا موقع ده چې په دې وخت د پاکستان عسکري مشران سیاسي مشران میډیا ولس دا ټول په یو پیج شي او دغه پروکسیز مقابله وکړي اگر چې پاکستان ته به د دې پروکسیز نه چې څومره نقصان رسي د دې نه زیات نقصان به افغانستان ته رسي او د هغې ولس ته رسي ځکه چې را NDS CIA موساد دوی په شریکه افغانستان یو ځل بیا میدان جنگ جوړ کړی دی او دغه میدان جنگ چې کوم دی نو د دې نه خاص کر په پاکستان گزار کیږي په رد عمل کې به خامخا په افغانستان کې هم کاروایی کیږي او الله دې نه کړي چې افغانستان کې بیا هغه شان اور بل شي څنګه چې مخکې دا وخت چون کې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت دی نو زما خاص ته یو خبریال په حیث چې افغان طالبان ته دا وخت د ولس لخوا ډېر زیات چیلنجز دي یار او تاسو لکه دا کشکش دی که ډېر زیات راځي جی دا کشکش پکې راځي مداخله یو دوه خبرې دي ما هوا به ایډیټینګ کې وکړو دا وخت چون کې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت ته نو زما خواست دی یو خبریال په حیث چې افغان طالبان دی کار وکړي د هغه ځای په اقتصاد باندې د هغه ځای په معاش باندې ولس ته د خیر ښېګړې څه منصوبې برابرې کړي ځکه چې دا وخت ولس هم راوتی دی د افغان طالبانو خلاف تاسو به پرون او بل ورځ ننګرهار کې هم کتلي چې هلته ولس د افغان طالبانو پر ضد نعرهبازي هم کوله او هغوی وایي چې موږ د دې فساد نه او د دې عذاب نه خلاص کړي نو افغان طالبان دې د دغه کمیټو د سرپرستۍ په ځای داسې کمیټۍ جوړې کړي چې افغان ولس ته فایده وي چېرته چې حاد اوسئ الله پامان